په دنیا کې په لومبي ځل باندې یو داسې مسجد جوړیږي چې هغه به د سمندر دننه وي. دغه مسجد کم ملک جوړي او د دغه مسجد دننه ویو به څنګه وي او دغه مسجد کې به کم خلک چې هغه عبادت کولی شي. په دغه مسجد باندې څومره خرچه راتلو واله ده ټول ډیټیل په دې ویډیو کې تاسو کتلی شئ. دوبۍ په لومبي ځل باندې یو داسې مسجد جوړي چې هغه به په سمندر کې وي. دغه مسجد به په دریو چتو باندې مشتمل وي چې لومبی چې کوم چت دی هغه به د اوبو دننه وي، یعنی د سمندر په تیغ کې به وي او دوه چته به د اوبو نه بهر وي. دریم چې کوم چت دی یعنی لاندې چې کوم چت دی نو هغه به په هغې کې به مسلمانان مونځ ادا کوي. په دغه کې به د 50 نه واله تر د 70 کسانو پورې دغه مونځ ادا کولی شي. هغه به د شیشو نه جوړي چې کوم خلک په دغه کې مونځ کوي نو هغه به د سمندر د مخلوقاتو هغه کتل هم کولی شي او خپل مونځ هم ادا کولی شي. دویم چې کوم یعنی منځنی چې کوم فلور دی نو په دغه کې به یو کیفیټیریا وي، په دغه کې به یو کافي شاپ وي چې په هغې کې خلک کېناستی شي او دغه مسجد ته به هر خلک چې دی هغه د هر مذهب خلک هغوی ته به اجازت وي او د هغې ته به ورتلی شي. په دغه کې به داسې نه وي چې دا سکھ دی، دا هندو دی، دا مسلمان دی، بلکې هر یو کس به دغه مسجد ته د هغې اجازت به وي ورته او مسلمانان به په دغه کې مونځ ادا کولی شي او باقي چې کوم د مذهبونو خلک دی یعنی هندو، سکھ یا نور چې کوم مذهبونه دي د هغې خلک به صرف د سیر دپاره دغې ته ورتلی شي. تاسو ته معلومه ده چې دوبۍ په مختلف وختونو کې مختلف پراجکټ راوړي چې د هغې مقصد ټوریزم پروموټ کول وي او خپل انکم چې دی هغه سیوا کول دي. تاسو ته دا هم معلومه ده چې د ټولې دنیا نه خلک دوبۍ ته راځي د سیر کولو لپاره او دغه دوبۍ والا د دغې خلکو لپاره د دغې ټوریسټ لپاره دغه انویسټمنټ کوي. دغه مسجد دوه فلوره به د اوبو د پاسه وي چې هغه به داسې په نظر باندې راځي چې دغه مسجد په دې اوبو کې روان دی. که موږ وګورو نو په دوبۍ کې هیڅ قدرتي وسایل نشته دی، بیا هم دوبۍ په کال کې په اربونو روپۍ د ټوریزم نه ګټي. بل خوا که موږ وګورو زموږ په پاکستان کې هر قدرتي وسایل هغه موجود دي، بیا هم دغه په کار باندې نه راځي او زموږ ټوریزم نه موږ هم نه پیسې نشو ګټلی څومره چې دوبۍ او نور ملکونه ګټي. په کار دا چې زموږ حکمرانان ټوریزم طرف ته توجه ورکړي او